صبر متعلق کیسه ده. اوس مخته ښایي چې یو راهب و، هغه نه یو هلک بیا علم زده کولو، مخکې جادوګر سره و. بیا د خلاف بادشاه طاقت استعمال کو، بیا نور خلکو ایمان راوړ. اصحاب الحدود ولا خبر د کاټې ولا کنلي باقي خلک به سوځولو. بیا اخر کې یوه بچی وه، مور تیل ستا ور ټوپ کما خبرې اوس ښایي. نمبر 30 حدیث ته. وعن صهیب رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال علیه السلام فرمایي: کان ملک فی من کان قبلکم، تاسو نه مخکې زمانې کې یو بادشاه و، وکان له ساحر، اسره یو جادوګر مو. فلما کبر، کله جادوګر بوډه شو، قال للملک، بادشاه تی چې ګوره اینی قد کبرت، زه بوډه شوی ما یا کبرت، فبعث الی غلاما، یو الک را پیدا وکړه چې دا علم ولا ورزده کما، وعلمه السحر، دا کال علم ورزده کما. فبعث الیه غلاما يعلمه، یو مشوم ورولې ګشتي ته ورزده کوا. وکانه فی طریقه اذا سلک راهب، چې کله د جادوګر تر تلو په لارې کې یو راهب مو. فقعد الیه، ورز د راهب خبرو تکینست، وسمع کلامه، دا خبرې واوریدي، فاعجبه، ډېرې ولا خوښې شوې. وکانه اذا اتى الساحر، چې کله به جادوګر ته راتلو کنه، مر بالراهب وقعد الیه، نه راهب ته به هم کېناستو، خبرې به اورېدې. فاذا اتى الساحر، چې کله به ساحر ته تلو، بیا خو ناوخته کېدو به کنه، ضربه وهلو به یې چې ته د ولې داسې ناوخته راځي. فشکا ذلک الی الراهب، نه دې هلک راهب ته چې زه ناوخته شمه بیا ما وهي. فقالو تی چې اذا خشیت الساحر، چې کله چې جادوګر نه دې خطر شي چې وهي مې، فقل دا بانه ولا جوړه حبسني اهلی، کور کې لګې ربنې ناوخته کو، کله برتی چې وزي وشړه، نن ورته ویل چې پلانې شاره وړه ناوخته شو ربنې. پیدا خشیته لکه چې کور ته بیا ناوخته ځي، په واپسۍ کې ما سره کېني کنه. فقل نبی ورته چې حبسني الساحر، نن سبق لګ ناوخته کو، ساحر لګ لبنې ناوخته کو، ځکه په ټیم رانه لمه. په دې طریقې به کار چلیږي. فبینما هو علی ذلک، همدا شی ته وختونه تیریدو، د خدای کارونه دي د وختونه تیریدو. اذ اتى على دابة عظیمة، یو ورځ لاره کې روانو، یو غټ جانور یو کتو. قد حبست الناس، ټول خلک لاره کې ودرولي شو، تیریدل نه شو، یریدو لکه چې ازمرې په لاره کې پروت وي. فقال، هغه ویل چې اليوم اعلم الساحر افضل ام الراهب الافضل، چې نن زه ګورم کنه چې ساحر نه شیان زده کوم، د راهب نه زده کوم، چې دا چا ولا شی افضل دی، دا چا ولا شی کار کوي. فاخذ حجرا، یکان رواست، فقال وی اللهم ان كان امر الراهب احب اليك من امر الساحر، خدای که د ساحر نه تا ته د راهب ولا معامله خوښي، او د دې ولا کارونه دي خوښ وي، او د دې ولا شی حق وي، فقتل هذه الدابه، نه دا جانور په قتل کدي کانی بني، حتی هم زیان نشي خلق تیر شي دي زاینه. فرماها، چې گزاریو کو په قتل ها جانور مړ کو، وما زن الناس خلق لاړو تیر شو. فاتا الراهب فاخبره، راهب ته خبر یو کی ناغو تی چې ګوره ته خو اوس مشهور شي، خلک به دې پیژني، او مان افضل شول، ځکه چې مقصد ته ورسېدي. لکه کله کله زده کوونکه د خپل ورته کوونکي نه مخته تیر شي. وقال له الراهب، راهب تی چې ای بنیه، ای زویه، انت اليوم افضل مني، نن ته مان افضل شوي. قد بلغ من امرک ما ارى، ستا معامله ډیره اوچته شوله، زه ګورم. یمنه چې اوس تا ته به امتحان پیدا وشي، دا د خدای قدرتي نظام دی چې کله سړی پاسه درجې ته ورسېږي، هغه به امتحانات خدای پاک راولي. ګوري کنه چې دا څومره کاره ده، څومره کوټه ده، دا ظاهر د څومره ونه اوچتېږي کنه، هواګانې به ډېره داسې وهي راوهي اخوا دېخوا، چې څومره لاندې خو هوا دې نه وهي کنه، چې څومره اوچتېږي مصیبتونه ته مخې ته به ډېر راځي. و انک ستبتلى، او تا به امتحان وشي. دنیا کې د نه دي چې څوک اوچت شوی دی، دغه خامخا امتحان کېږي. فإن ابتليت، که خامخا د امتحان شو کنه، فلا تدل علی، زما په باره کې چاته مخ چې دا ماته پلاني د سره خیلی دي، او دغه دی او هغه دی، مونږ به په خراب کې. وکان الغلام، او دا وشوم دومره خدای کرامت ولور کو چې یبره الاکمه، چې کم سړی بو مادرزاد د مور نړون پیدا شي، واغه به خدای پاک جوړو د دې په لاس سره، د الله په برکت. ولا برس چا باندې د برس بیماری او برګ مرض چې لاس ولا ور دم کړل، خدای بسې کول. او یداوی الناس من سائر الادواء، د خلق د مول او لجنه به کول هر قسمه بیماری نه. فسمع جلیس للملک، نه د خبره مشهور شپې لکه کې چې دلته کې یو سړی د مول او لجنه کې خلق جوړیږي، د بادشاه یو هم نشینو د بادشاه په مجلس کې نسول، که مجلس کې کم صدران وي، ملکان وي، ناغاړوندو کنه، هغه چې چلو مونږ بم ولا ورشو کنه، که چرته علاج مو شي، ستړی مې کو ځان په ډاکټرانو نه جوړیږو.
وسمع جلیسونی همنشین دا خبره واورېده للملک د بادشاه قد کان عمی ړوند شوی و سترګو کار پرېښی فاتاه بهدایه کثیره دې ماشوم ته ډېرې هدیې راوړې چې دا به وله ورکو د خلکو به سړي د شیان ډېر راوړي که نه غلطوي به فقالو تی چې ما ها هونه لکه اجمع وګوره دا ټول شیان مې دله جمع کړي نن ته شفیتنې که شفا درته راکړه دا دې تاوي فقال اوړي کې تی چې اني لا اشفی خدن دا ته څنګه خبرې کوې زه خو چاته شفاګانې نشم ورکولی انما یشفي الله تعالی شفاګانې خو الله ورکوي دا خبره درته کوم که نه فإن آمنت بالله تعالی که په خدای ایمان راوړي که نه دعوت الله خدای نه ته دوا کوم په شفا که روغ بدي کی فآمن بالله تعالی غ ایمان راوړو فشفاه الله خدای ولا شفا ورکه فاتل ملک بادشاہ ته ورځي راغلو چې وکتلې شو دي خو سترګې روغې شي دي نظر دې لګیا لکه دا دې څه کړي دي په جلس الیه کما کان یجلس لکه څنګه مخکې کېناستو نن دلته مجلس کې رالو کېناستو فقال له الملک بادشاه تی من رد علیک بصرک د سترګې دله چا وسودرې کړي و پسې کې قال نغویل شي ربي دا خو مته خدای پاک را کړي دي قال چې ولک رب غیر من سوا دې څوک دله شي راو کسانګه چل دی قال چې ربي وربک الله ما واستعرف سر خدای دی فاخذه روين فلم يزل يعذبه سزا ولا ورکوله حتی دل علی الراغب علی الغلام نو مشیم تو خو د پلانی مشون د شیته کړی دي فجیء بالغلام یا مشوم راوړل شو چې الک تاسو د سکه دلته فقال له الملك بادشاہ ته وی ای بنیا لك قد بلغ من سحرك ما تبر لك مردم رجدو دي رسیدل شو شکه کمړند خلق دی غاسه کوي ول ابرس او د کم شدي مریض وهلی مرز برګ وهلی داسې کوي وتفعل او داسې کارونه دې شروع کړي دي فقال غي چې اني لا اشفي احدن زه شفاګانې نشم ورکولی انما یشفي الله تعالی شفاګانې خدای پاک ورکوي فاخذه روين پس خو کې موږ کسان ته جداد سره کنټرول کې فلم یزل يعذبه هغه ته سزا ورکوله حتی دل علی الراهب غرابه خود ځکه سړی تکلیف کې شي به شیان خای فجیء بالغلام اغنا بعد کله د راهب خود فجیء بالراهب راهب رست فقیل لته چیر جی اندین کدین دی واپس فاباغ انکار کو فدعا بالمنشار علی وخت چې ار راوړې فوز المنشار په مفرق راسه د اره په د من سر ونی کې د ولې شو په شقه دوی ټوکړي واچو حتی وقع شقاه د دوی ټوکړي په ځما کرا پریوتی ثم جیء بجلیس الملک به د بادشاہ چې کم هم نشینو دارسل شو فقیل لته ویل شي ارجع عن دینک دین دی واړه فابا انکار یو چې ولی واوړم فوج المنشار په مفرق راسه په سر باندې اره کې د ولو وی سیرو فشقه حتی وقع شقاه دو ټوکړي واچو ثم جيء بالغلام بالک راسل شو فقيل لدي حکم شو چیر جان دین کدین دی فرید او فابا انکار وکړي چې ولی فرید او مفدا فویلانا پر من اصحابه سو کسیان فوجان لور کوجد سره بوزه فقال اذهبوا به الى جبل كذا وكذا فلاني دین غر دی اوچت اغه ځای بوزه فصعد به الجبل غر ته وخی جوای فاذا بلغتم ذروه چې کله پاسه سر ته وخیږي کنه پین رجان دین کدین فرید خو ټیک تا ویل پترغو کنه کوزه نه را او غرزوي فذهبوا به بويت لفصعدوا به الجبل غرت يخجل فقال ديوي چې اللهم اكفنيهم بما شئت خدای ته ما د پاره کپی شي دغه بلاګانو نه اخلاص کی فرجف بهم الجبل د غرب خصیدو شو زلزله شو په سقو د ټول تن راوري او مردار شو وجا يمشي للملك بیا د بادشاہ دربار تر لغول اریان شو فقال للملك بادشاہ چې ما فعل باصحابك ملګرو بني د سو شو یعنی د کسان مې د سرستولیو فقالوا چې کفانیهم الله تعالی خدای ما د پر کپی شو په د پویلنا پر من اصحابه به نور ملګرو ته ور کړل فقالوا چې ذهبوا به فحملوه في قرقور دا بوزه په ویاړ کې شته کې کینوي وتوسط به البحر سمندر منسته بوزه پنر جاندین کدین پر د خټی ته الا فقذبوه ول ته غرزه فذهبوا به بوتلو وقال دی بیا دوا کچ الله مکفینهم بما شئ د خدای ما د پر کافی شي فن کفات بهم السفینه سمندر منځ کې د کشتی په پوسټ شو فغرق د ټول کسان پکې غرق شو جاء يمشي للملك دارو غرمډ بیا بادشاہ دربار ترالو فقال له الملك بیا ون تاسوکم ما فعل باصحابك د ملګرو باندې د سو شو فقال کبانیهم الله تعالی خدای پاک الله رحم مهرباني وکړي بچ کما تباش فقال للملك بادشاہ تی چې تمانه شکتل کولې لا ځان مستړوا انك لست بقاتل حتى تفعل ما امرك به زت کم شي خایم اغه وک قالو تی چې ما هو د چی شدي قالو چې تجمع الناس في سويد واحد په د یو میدان کې ټول خلک را جمع کړي الکی ولا وتسلبني على جزع بیا د کجوري ول چې کما سټي په دې باندې مچ شکر کېړای کا سلیم کا ثم خذ سهما من كنانه بیا زما د ترکش نه یو غش رواله د سره گزار را بنی وکا
ثم ضع السهم في كبد القوس به چې کله د غشې کېدی د لیندې په دا مینځ کې که نه ثم قل به دا دعا به سره کوي چې بسم الله رب الغلام خدای په نامه او د دې مشوم د رب په نامه گذار کوم ثم ارمني به مې اوله فإنک زفلت ذلک داسې کار دی کنه که قتلتنی ما به بیا مړ کړي رانه خلاص بشي دې ته خو پته نه وه که داسې وکړم به نور څه وشي دا خو یو سړي ایمان راوړي بیا به د زرګاو خلک ایمان راوړي فجمع الناس فی صعید واحد هغه ټول خلک را جمع کړي وصلبه علی جذع په سټې باندې سولی کړلو ثم اخذ سهما من کنانته رکړی کړی و بیا کنانې نه ترکش شي هغه چې په کېدولی شي ابورۍ ترړه هغې نه غشي راواخیستو ثم وضع السهم فی کبد القوس چې کله لندې منځ کې غشی کېدولو ثم قال به ګزار کولو دا وی بسم الله ربي الغلام نو ثم رماه فوق السهم فی صدغه به د غشي سره وویشتو په وقع السهم فی صدغه دا غشي څه ده د سترګو د غوږونو منځ کې چې کم زدي ته صدغ ویلی شي که نه کان پټي ورته ویلی شي دلته کې د غشه ولګېدو تینه دا مشوم وفات شو شهید شو په وضع یده فی صدغه د لاس دلته کېدولو فمات وفات شولو فقال الناس ډایرک خلکو باندې اثر وشو دوی آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام خدای شکر ده چې مونږ دغه باندې ایمان راوړو که نه ده زمونږ شه د پروردګار ده یعنې دا تی مشوم له کوم خدای د په دې باندې مونږ ایمان ساتو فأوتي الملک بادشاه ته راوستل شو فقیل چوتي چې رأیت ما كنت تحذر هغه څه دي وکړو چې کوم نه ته یریدي تا یو کس مړول اوس د زرګاو خلکو سره پسه کېدو خو ټول ایمان راوړو قد والله نزل بک حذرک کم شي نه یریدي ما غه د سره وشو قد آمن الناس ټولو خلکو ایمان راوړو په امر بالخدود بادشاه حکم ورکړو چې دغه خلکو سره وسکو وکاندې ولا وکاندې خندقونه کاډې ولا وبسئ بافواه السکک د چولو په سرونو کې د چولو باندې ولا پاسه کینو دا پکې اچوو فخدت نکاندي وبسل شو وزرم فيها النيران ورونه پکې بل کړل شو وقال او به ویل شو من لمرجان دیني کم سره دین نسن او پس کې پقحمو هغه پکې چوي په هدا وکاندو کې وقيل له یو تل شي اقتحم نوزه پکې نوزه ففعلوا ذا كرم کو حتى جات امراه اخره کې د سیو شو چې خزر له وما سبين مشمر سره لها فتقاعست انتقا پیغه پکې ټوپ نه وهلو غبراب شوله وقال للغلام امشمتي چې یا امه ای زما مور اصبري صبر نه دي کار ولا د امتحان د پکې ټوب کدا ته د پر به جنت گلزار شي فإنك على الحق تبحق رواه مسلم اوس مصنف ته د مشکل الفاظ ولمانی ته لګي خی ذروه الجبل معنا د اعلاه د غر ولا پاسه څوکي تیل شوه به کسر زال الموجمه وضمها ذروه ویل شي زال بني کسره پیش مل شي ذروه الجبل والقرقور بضم القافین دواړه کفونه باندې چې شوی پیش وای بنوع من السفن د کشته یو قسم دی وړي کشته دی والسعید هنا الارض البارزه میدان طویل شي الاخدود الشقوق في الارض زمکه کې چې د کاندي ویلی تل شي کان نهر صغیر وړ نهر پشان دی وزر ما سمنه د اوقې د ور بل کړي شو ان کفات من انقلبت کشته پی واو اختلط قاعست من توقفت وجبنت اخذ ويرد او غبرا بشولا وعن انس رضی الله عنه انس ابن ابتدا فرمای مر النبي صلی الله علیه وسلم بامراه تبكي عند قبر چې واخذ پیغمبر سم په تیر شو قبر سره ناست او جړیده فقال پیغمبر سمتی چې تق الله خدای نری وصبر صبر نه کارواله فقالت غش الیک عني ما لری شی تاسو ما د سټیم کې ما وای په انک لم تصب بمصیبت تا زما په شان دی مصیبت نه دی رسیدلې دا خبره دی خزي دی واجب نیو کچ ولم تعریب هدی دا نه پیژنه چې دا پیغمبر علی السلام وکنه سری ټیټ ویل ک سړی جاړي فقیل لشوتی چې خزی ته نه ګوري انه النبي صلی الله علیه وسلم دا پیغمبر علی السلام وکنه نه خپش وا معذرت یو کو پاتت باب النبي صلی الله علیه وسلم پیغمبر سم دروازې تر لپلم تجده عند بوابین التکی چې کوم چوکیداران یې د دربان سي دروازې ته ولاړی نه اومندل چې دا کسان نشته نه پیغمبر سلام هم نشته فقالت چې لا معرف ک یا رسول الله خپانه شیمانه تاسو ما پیژندلی نه وای پیغمبر چې دا خبره په دغه پکیدل نه خپکیږي خو انما الصبر عند الصدمه الاولى د صبر غټیم کې معتبر شمرل شي سړی د صدمه ورسي کی تکلیف چې یوري تکلیف سور شي به خاصه سړی صبر کوي متفقون علی او په روایت لمسلم تبكي على سبين لها تغي خزم شم مرشي فغبن جړیدا وعن ابي هريره رضي الله عنه ابو هريره سے فرمای ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال پیغمبر اسلام فرمایي قال الله تعالى يقول الله تعالى الله فرمای مال عبدي المؤمن عندي جزاء
زما مسلمان بنده د پر نور څه جزا کیدلی شي کله اذا قبضت صفيه چې کله زدینه محبوب شي په دنیا کې قبض کما چات شي د سړی بچي وي من اهل دنیا د دنیا ثم احتسبه خو بیا غبن ایمان ستي او ثواب وګڼي صبر پیو کې الا الجنه جنت بوله ورکوم کنه بل څه جزا کیدلی شي خامده جزا ده رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون. عائشة سوي چې پرې کې هغه د پیغمبر سره د طاعون بیماری په باره کې چې وبا بیماری کنه په باره کې تاسو یو چې دا څنګه چل دا ولې درځي په خلکو په اخبرها نه خبري ولور کو چې انه کان عذابا يبعثه الله على من يشاء دا مخکې زمانه کې یو عذاب چې خدای به چاته وخته کنه د ګناهونو په وجه به رستول او لګل وي خودي امت پر خدای پاک داس شګر زول دی رحمت ګرځول کم سره به کې شهید سي صبر کې دا به یو شهید شمارل شي او خروي شهید وي فجعله الله تعالی رحمتا للمؤمنین اوس مسلمانانو لپاره خدای رحمت ګرځول دی په لیس من عبد کم انسان چې یقو په توونی تمون کې واقع شي اختشي پکې پیم کو سپی بل دی صابرن په خپل علاقه کې پاتې شي صبر کې چې ضرورت نه اغه لکین نه وځي کېدای برابرۍ محتسبا او ثواب غني چې دار صدا الله طرف نه دی يعلم او خيكين چې انه لا يصيبه الا ما كتب الله له چې انسان ته بغیر رسیږي چې کوم خدای لیکلی وي کنه بیماری کې څه نشته نه که وفات شو په داسې حالت کې الا کان له مثل اجر الشهید هغه د پر د شهید ولا اجر ورکول شي رواه البخاري.